خلاصه دا ده چې په مونځ کې سجده سهوا د دریو وجو نه راځي. درې وجې داسې دي چې په هغې سره په مونځ کې سجده سهوا راځي، خو هغه درې وجې مطلقاً د سجده سهوا د راتلو سبب نه جوړېږي، هغې کې تفصیل دی. هغه درې دا دي چې یو په مونځ کې زیادت وشي، دویم په مونځ کې کمی وشي، او دریم د زیادت او د کمی کې ستا شک راشي. یعنی یا په مونځ کې ستا نه زیادت راشي، یا د په مونځ کې کمی راشي، او یا دې په دې کې شک راشي چې دا مونځ ما زیات وکړو که کم. نو کله چې ستا نه په مونځ کې زیادت راشي نو دا به خالي نه وي، یا به تا په مونځ کې داسې زیادت کړي وي چې هغه به د مانځه د جنس نه وي. لکه مونځ کې سجده، رکوع، قرائت دی که نه، نو یو داسې څیز به دې زیات کړي چې هغه به د مونځ په شانې د مونځ د جنس نه وي، او یا به دې داسې زیادت کړي چې هغه به د مونځ د جنس نه نه، لکه خندا شو، خوراک شو، دا څیزونه به دې کړي. نو که یو سړي په مونځ کې زیادت کړي وو او د مونځ د جنس نه نو، خوراک، څښاک، خندا وغیره، نو مونځ کې خو خوراک، څښاک او خندا نه که نه. نو که په مونځ کې د خوراک وکړو، د خارج نه د بار نه د یو څیز راواغېست چې هغه هر څومره به هغه تا تېر کړو، نو مونځ دې مات شو، د سره به واپس مونځ کې. او که نه په مونځ کې د خندا کړې وه، نو خندا په مونځ کې په درې قسمه ده. یو تبسم دی، او یو ضحک دی، او یو قهقها ده. تبسم دی ته وایي چې هغې سره اواز هم دی او غاښونه هم ورسره ښکاره نه شي، مسکا چې ورته وایي، نو دې سره مونځ ماتېږي هم نه، سجده سهوا هم نه لازمېږي، بلکې کراهت راځي. او بل ضحک دی، ضحک دې ته وایي چې هغې سره غاښونه ښکاره شي او اواز ورسره نه وي. تفصیل پکې بیا شته، خو چې غاښونه ښکاره شي او اواز ورسره نه وي، خوا کې تا سره څوک اواز ونه وي، نو دې سره مونځ ماتېږي او اودس نه ماتېږي. او قهقها چې ده، نو دې سره مونځ هم ماتېږي او اودس هم ماتېږي. او که مونځ کې د داسې څیز زیادت وکړو چې هغه د مونځ د جنس نه وي، لکه سجده دې دوه دي، تا درې وکړې، رکوع په یو رکعت کې یوه ده او تا دوه رکوعګانې وکړې، او داسې قرائت یو پیره دی الحمدلله ولا الضالین پورې، او تا دوه پیرې ووي، نو بیا به خالي نه وي. چې تا داسې زیادت په مونځ کې کړي چې هغه د مانځه د جنس نه وي، نو یا به دې په فرضو کې زیادت کړي، یا به دې په سنتو کې کړي، یا واجبو کې، یا په مستحبو کې. نو که زیادت دې په فرضو کې کړو نو بیا به خالي نه، یا به دې په قصد زیادت کړي، یا به دې په هیره کړي. که په قصد زیادت کړي او په فرضو کې دې کړي، نو مونځ به بیا د سر نه کې مونځ دې مات شو. او که زیادت دې په فرضو کې کړي او په هیره دې کړي، نو په آخره کې به سجده سهوا کې. په دې کې بیا تفصیل دی. او که په واجبو کې دې زیادت کړو، یا به دې په هیره کړي، یا به دې په قصد کړي. که په قصد دې وکړو نو بیا به د سره مونځ کې مونځ دې مات شو. که په هیره دې په مانځه کې زیادت وکړو نو بیا به سجده سهوا کې په آخره کې سجده سهوا. او که په مونځ کې دې کمي وکړو نو بیا به خالي نه وي. په دې زیادت کې نور تفصیل هم شته، خو تاسو ته مو وایي چې ټوله خبره خو نه بیانېږي. که په مونځ کې دې کمي وکړو نو بیا به خالي نه وي. یا به دې په فرضو کې کمی کړي، یا به دې په واجبو کې کمی کړي، او یا به دې په سنتو کې یا په مستحبو کې. که په فرضو کې دې کمی کړي نو که هغه دې په قصد کړي، او که په هیره دې کړي، که په ځان لمونځ کې دې کړي، او که په امام پسې دې کړي، او فرض نه په مونځ کې پاتې شي او د فرضو کمی دې کړي، نو مونځ به واپس کړي. که ګینټه پس ته پته ولګېده، او که کال پس ته پته ولګېده، او که په هغه ساعت ته پته ولګېده چې سلام دې واړو چې یاره ما نه فرض پاتې شو، مونځ به واپس کړي. او که واجب د نه په مانځه کې پاتې شو، نو یا به دې په هیره پرېښي، یعنې کمې دې په مونځ کې وکړو د واجبو، نو یا به دې په هیره کمې کړي، او یا به دې دا کمې په قصد باندې کړي. که په قصد دې په واجبو کې کمې وکړو، مونځ به واپس کړي. او که په هیره دې په واجبو کې کمې وکړو، آخر کې به سجده سهوا کړي. او که سنت ته نه په مانځه کې پاتې شو، نو که په قصد دې پرېښو نو ګناه دې مو شوه، کراهت هم په مانځه کې راغی، سجده سهوا هم پرې نشته، او مونځ هم پرې نه ماتېږي، خو د مونځ ثواب دې کم شو، کراهت پکې راغی. او که مستحب دې په قصد پرېښودل نو هم ثواب نه کمیږي، او که په هیره د نه پاتې شو هم ثواب نه کمیږي. البته که په قصد باندې دې پرېښو نو په ثواب کې کمی راغی. او که په مانځه کې دې شک راغی
چې یاره ما 100 رکعته کړي دي، 3 مې کړي دي، په 2 مې کړي دي، په زیاتې او په کمی کې د شک راغلی، په زیادت او په کمی کې. نو دا شک په یا تا ته په لومبي ځل راغلی او یا به دا شک تا ته هر وخت راځي. نو که په لومبي ځل ته شک راغی نو سلام به ووایه، بیا به درسره لمونځ کوې، او که هر وخت ته راځي نو بیا به خالي کوې. یا به درته هسې وهم راځي لکه 70% 80% به ته یو لخته نیت ایسته او 20% به بل لخته وي. نو 20% له بیا اعتبار نه ورکوې، بس 80% باندې عمل کوو، لمونځ کېږي. او که نه 50-50 50% لري 2 رکعته مې کړي دي او 50% لري چې یو رکعت مې کړی دی، 50-50 او دواړه طرفه برابر وو. او که په مانځه کې د شک راغی چې یاره ما 100 رکعته کړي دي، 3 مې کړي دي، په 2 مې کړي دي، په زیاتې او په کمی کې د شک راغی، په زیادت او په کمی کې. نو دا شک په یا تا ته په لومبي ځل راغلی او یا به دا شک تا ته هر وخت راځي. نو که په لومبي ځل ته شک راغی نو سلام به ووایه، بیا به درسره لمونځ کوې، او که هر وخت ته راځي نو بیا به خالي کوې. یا به درته هسې وهم راځي لکه 70% 80% به ته یو لخته نیت ایسته او 20% به بل لخته. نو 20% له بیا اعتبار نه ورکوې، بس 80% باندې عمل کوو، لمونځ کېږي. او که نه 50-50 50% لري 2 رکعته مې کړي دي او 50% لري چې یو رکعت مې کړی دی، 50-50 او دواړه طرفه برابر وو. نو په دې کې چې په کوم اتفاق دی چې ته وایې 2 مې کړي دي یو، نو په یو اتفاق دی، په دویم کې شک دی، نو بس یو مې کړي دي، او په آخره کې به بیا سجده سهو کوې. نو د دې ډېر تفصیل نور هم پاتې شو، هغه بیا په نورو بیانونو کې ووایو. بس دا مختصر جواب مو درکړو. الله دې